بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوی ویډیو ریپورت سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو خبر اتره به کوو. نن وزیر اعلی استعفا ورکړه لګیا دی. استعفا یې ولې ورکړه، د دې وجوهات څه دي او نوی وزیر اعلی به څوک راځي؟ دا وخت موږ سره شاه جان جرنالست موجود دی. شاه جان صاحب د ټایم راکولو ډیره مننه. مهرباني ډیره مننه. دا راته ووایي چې علي امین استعفا ولې ورکړه؟ ګوره داسې ده چې څو ورځو راهسې مونږ کتل چې د وزیر اعلی علي امین ګنډا پروپوزیشن چې کوم دی هغه ډیر کمزور ښکارېدو. یو خو دا چې هغه د عمران خان خور علیما خان خلاف ویډیو بیان هغه ریکارډ کو بیا یې جاري کو. په هغې کې دا لومبی د پاکستان تحریک انصاف یو رهنما و چې هغه د علي امین ګنډاپور خلاف راغو ډایرکټ الزامات ولګول. دې نه مخکې به مونږ کتل چې افضل مروت په هم راتلو، خو هغه به داسې په طریقه کې گزار کو. علي امین ګنډاپور خو بالکل کول کر راغو، ښکارا په ډاګه باندې راغو او په علیما خان هم باندې الزامات ولګول. بیا یې وویل چې هغه خفیه ایجنسۍ چې کوم دي هغه ایم آی یاده کړه چې د هغې سهولتکاري کوي او ویل چې د پاکستان تحریک انصاف نظریاتي کوم کارکنان دي هغه ګرفتار شوي دي، هغه په کلونو باندې په جیلونو کې دي، د خلکو ضمانتونه نه کېږي. د علیما خان زامن ګرفتار شي او 3 ورځې پس د هغو ضمانت وشو. نو چې باقاعده هغه سهولتکاري کوي. او بل الزام یې دا لګولی چې هغه د پارټۍ چیرپرسن جوړېدل غواړي او بل دا وی چې زما خلاف باقاعده مهم چلی په سوشل میډیا باندې، او سوشل میډیا چې کوم ده هغه د علیما خان په کنټرول کې ده. دغه الزامات ولګول. بیا په هغې باندې ذریعې دا وایي د پاکستان تحریک انصاف چې عمران خان په دغه بیان باندې چې دومره کول کر راتلل، دغه په فیملی باندې بیا غوزار کول یا د تنقید کول، دغه چې کوم دی نو هغه باندې عمران خان خفه و. او دې نه علاوه دویم چې کوم اهم فیکټر دی چې په کوم وجه باندې علي امین ګنډاپور د څوکۍ یا د عهدې نه لرې کړی شوی دی، نو هغه دا دی چې عمران خان بار دا وی چې یاره خیبر پښتونخوا کې د ملیټري اپریشن چې کوم دی هغه نه کیږي. او وزیر اعلی بار د دې نه منې کړی و. یو وخت کې دا بیان هم راغلی و د عمران خان لخوا چې کوچرې علي امین ګنډاپور خیبر پښتونخوا کې اپریشن نشي ودرولې نو بیا د استعفا ورکړي. نو مونږ کتل چې د هغې بیان باوجود په باجوړ کې اپریشن وشو، ښه په غټه پیمانه باندې وشو. مونږ کتل چې هلته ګڼ شمېر په زرګونو تعداد کې خلک چې دي هغه بېکوره شو، رال په کیمپونو کې پاتې شو. بیا په تیرا کې حملې وشولې، داسې په کرک کې په لکي مروت کې ډرون اټیک وشو. عمران خان دا هدایت هم جاري کړي چې خیبر پښتونخوا په کومه علاقه کې چرته هم ډرون کیږي نو صوبایي حکومت د هغې خلاف باقاعده اف آی آر درج کوي. نو یو نیم ځای کې خو مونږ کتلي وو لکي مروت زما خیال سره یا کرک ولته اف آی آر درج شوی، خو د هغې هم بیا څه پیشرفت مخې ته رانغو. نو دا مختلف وجوهات وو چې دا جمع کېدل. او ریسنټلی بیا نن چې وکیلانو د عمران خان سره ملاقات وکړو نو عمران خان صاحب لخوا دغه ډیسیژن راغو چې علي امین ګنډاپور چې کوم دی هغه د څوکۍ نه لرې کوي او سهیل افریدي چې کوم دی هغه به نوی د خیبر راځو سهیل افریدي له راځو. خو دا څنګه چې تاسو ټوله خبرې وکړئ چې عمران خان دا ویلو علي امین ګنډاپور ته، نو آیا چې کوم سهیل افریدي نوی وزیر اعلی به راځي نو آیا هغه به دا ټول شي نه کنټرول کړي یا هغه به دا کارونه وکړلی شي؟ عمران خان صاحب سهیل افریدي ځکه وزیر اعلی نامزد کړی دی چې د هغه تعلق په خپله باندې د قبایلي ضلعې سره دی. او په خیبر کې دا وخت کې که مونږ وګورو په تیرا کې نو اپریشن روان هم دی. نو اپریشن به دې روکاو کی؟ نو اوس خو دا د هغه دپاره لوی چیلنج هم دی او ډېر اهم سوال هم دی چې آیا هغه په روکاولو کې یا په ودرولو کې کامیابیږي که نه کامیابیږي. ډیفینټلی دا د هغه دپاره به لوی چیلنج وي. او دا به هم کتلی شي مونږ ګورو چې سهیل افریدي د اسمبلی په فلور باندې کوم تقریر کوي. ویلی کېږي دا چې ستاسو خبره کټ کوم، ویلی کېږي دا چې سهیل افریدي راوستو کې مقصد دغه دی چې علي امین باندې د خلکو اعتماد ختم شوی د اسلام آباد د چړایې دپاره. نو آیا دا ځوان چې کوم دی نو اسلام آباد ته به ځي او دغه رنګې ځان سره د جلوس په شکل کې به خلک بوځي، نو څه وایي تاسو؟ ګوره داسې دا چې علي امین ګنډاپور په خپل ځای باندې کوششونه وکړه، خو څنګه چې تاسو وویئ چې په د عوامو اعتماد پې کم شوی، خاصه توګه باندې د پي ټي آی کوم کارکنان چې دي د هغه اعتماد هغه بایللی دی او د هغې مختلف وجوهات دي. خو یو وجه دا هم ده چې علي امین ګنډاپور 3 ځله د پاکستان تحریک انصاف کارکنان په ځان پسې په ګڼ شمېر تعداد کې بوتلل اسلام آباد ته، خلک ورپسې راووته، خو هغه په اسلام آباد کې به بیا غیب شو. نو کله به په د 12 ضلعو نه تېر شو، په پېښور کې به را پیدا شو، بیا به کله په هریپور
بیا په مانسیروی بټ آباد کې را پیدا شو. نو د هغې وروسته بیا موږ وکتل پیسې به مو ورسره نه وې په بله لار به رالو. بس دا خو دغه ټیم سره هغه وی چې ما نه ټول سامان اغوستی و کې پی هاوس باندې ریډ شوی دی چاپه والې شوې ده او زه بغیر د پیسو داسې راغلی یم. خو خاص هغه یو واقعه داسې وه. خو د هغې وروسته موږ وکتل بیا چې کله د عمران خان په جیل کې 2 کاله پوره شو په 5 اګست باندې، نو په خیبر پښتونخوا کې وزیر اعلی الیمین ګنډاپور په ټول ملک کې وراله او په کې پی کې وزیر اعلی الیمین ګنډاپور ویلي چې موږ یو غټه ریلی وباسو او هغه به د ټول پېښور ټول پلازې نه شروع کېږي او داسې به تېرېږي پیرزکوړې کوم پل چې دی هغې باندې به راتاویږي او راځي به او په قله بلاحصار باندې به اختتام پذیر کېږي او هلته به الیمین ګنډاپور چې کوم دی هغه خطاب کوي. خو هغه ورځ باندې هم موږ وکتل چې ریلي کې په ګڼ شمېر تعداد کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان چې کوم دي یا ورکرز دي هغه راوتي وو د الیمین ګنډاپور سره باقاعده په دغه ټول لاره باندې راتېر شو. او بیا څه کارکنان دغه دوران کې هغه قله بلاحصار ته راورسېدل، ته خپل ګاډي ودرول، په ګڼ شمېر تعداد کې هلته کارکنان جمع شو. د ټولو دا توقع لرله چې اوس په الیمین ګنډاپور راځي، هغه ته به خطاب کوي، آینده لایحې عمل به ورکوي. خو هغې دوران کې موږ وکتل چې وزیر اعلی هم ډایرکټ سی ایم هاوس ته لاړ او کوم ورکران چې بیا په هغې کې موږ غوسه هم وکتله چې هغو د وزیر اعلی خلاف څومره غوسه و، د صوبایي وزرا خلاف څومره غوسه و. نو یقینا چې هغه د کارکنانو کوم اعتماد دی هغه الیمین ګنډاپور بللی و. خو حکومت چلول، پارټي کې بیا دلته پېښور کې جلسه کول، د پارټۍ معاملات چلول، په هغې کې الیمین ګنډاپور ډېره لویه تجربه وه. سهیل افریدي اوس د پارټۍ ځوان نوې رهنما دی، په لومبي ځل باندې ایم پی ای جوړ شوی دی. 10 میاشتې هغه تقریبا د سی ان ډبلیو کوم محکمه چې ده هغه وچلوله. نو موږ وکتل چې څه نه څه د هغه تجربه شته. خو کومه چې د الیمین ګنډاپور تجربه وه، ایټ ا ټایم ته حکومت اسټیبلشمنټ ادارې هغو د ځان سره چلول، بیا حکومت چلول، دا به اوس د هغې لپاره لوی چیلنج وي او دا به کتلی شي چې آیا سهیل افریدي دغه کولی شي که نه. بل اهمه خبره دا ده چې څنګه تا وویې چې یاره د الیمین ګنډاپور نه د کارکنانو توقعات و، دغه توقعات به اوس خلک د سهیل افریدي نه ساتي او سهیل افریدي نه به زیات ساتي، ځکه چې موږ ګورو چې سهیل افریدي کوم طرز سیاست دی یا د هغې کومه بیانیه ده هغه ډېره زیاته سخته ده، انټي اسټیبلشمنټ ده. نو کارکنان ته توقع هم زیاته ساتي. اوس وایي چې دا خو د خان کس راغو او الیمین ګنډاپور چې کوم دی هغه کمپرومایز و، هغه به د خان سره غداري کوله، چونکې سهیل افریدي چې کوم دی هغه نظریاتي کارکون دی او د هغه بیانیه سخته ده، اسټیبلشمنټ خلاف دی. نو اوس به د خان ټول خبرو باندې چې کوم دی هغه باندې به عمل درآمد کوي، خو د خان په ټولو خبرو باندې عمل درآمد کول، د ټیم کې سخته بیانیه خپلول، بیا هغې سره حکومت هم چلول، بیا د خلکو سره یا کومې ادارې چې دي د هغې سره ورکینګ ریلیشن ساتل، یقینا چې دا به د سهیل افریدي لپاره ډېر لوی چیلنج وي. آیا کتلی به شي چې دغه چیلنج هغه په کومه طریقې سره اخرنۍ 2 سواله او لنډو ټکو کې راله جواب راکړي په پروګرام اختتام ته رسوم. یو لومړنی سوال دا دی چې آیا دې سره په پارټۍ کې نور هم سینیر کسان شته؟ په کار نه وه چې هغې وزیر اعلی کړی وی. نمبر 1 خبر دا د پبلک سوال دی. دویم سوال مې دا دی چې الیمین صاحب ډېر اوچتې خبرې کړې وې چې یاره زه به مطلب په ګورنر باندې تیل بند کم، ګورنر هاوس به پې بند کم. نن هغه وزیر اعلی خپله استعفا هماغه فیصل کریم کونډې ګورنر له ورکړي لګیا دی، نو څه به وایي؟ صحیح. لومبي سوال طرف ته وراشو، څنګه چې تا وویل چې یاره پاکستان تحریک انصاف کې نور سینیر عهدیداران یا ایم پی ایز هغه موجود نه دي چې سهیل افریدي ته ورکو، وزیر اعلی څوکۍ ورته ورکړل. نو یو خو دا چې پاکستان تحریک انصاف کې مختلف نومونه راتله. د آصف محسود نوم یادېدو چې د هغه تعلق د وزیرستان سره دی، خو چونکې هغه دومره ایکسپوژر نشته دی، هغه انتظامي عهدو باندې پاتې شوی نه دی، حکومت د چلولو تجربې نشته دی، منسټري تر اوسه پورې نه ده چلولې. نو په دغې وجه باندې آصف محسود وروسته کړی شو. ګنې د عمران خان خپل خواهش دا و چې زما کوم نوی وزیر اعلی راځي هغه د قبایلي ضلعو نه راشي، او په هغې کې وکتل نو په هغې کې سهیل افریدي داسې و چې هغه تعلق د خیبر سره دی، د هغې په ضلع کې د وخت کې اپریشن روان دی. نو عمران خان دغه فیصله وکړه او موږ کتل چې ډېر وخت نه دا خبرونه مخې ته راتلل چې یاره سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی وی چې هغه لابینګ کوي لګیا دی چې یاره هغه وزیر اعلی جوړ کړی شي او باقاعده ایم پی ایز چې کوم دي هغې هم د ځان سره ملګري کړي یو ګروپ یې جوړ کړی. دا مختلف خبرونه به راتله. بیا نه مشتاق غني نوم یادېږي چې یاره مشتاق غني صاحب چې کوم دی هغه مخکې وزارتونو کې هم پاتې شوی، تجربې هم دا سینیر کس هم دی، حکومت چلولو طریقه هم ورته راځي. هغه لخوا هم کوششونه روانو، خو پاکستان تحریک انصاف خو تاسو ته پته چې عمران خان په چا باندې لاس کېږي، بس بیا هغه وزیر اعلی او موږ ته د عثمان بزدار مثال چې کوم
کوم دی هغه هم د مخې ته دویم سوال ته به راشو ګورنر سهیل صاحب ته افریدي جی دی. ګورنر صاحب ته ګوره الیامین صاحب ویل چې ما نه به استعفا یې لیپیله ګورنر علي هغه استعفا نن ګورنر ته ځي لګیا دی. ګوره اصل خبره داسې ده چې کو کتلی شي ګورنر او وزیر اعلی سیاسي بیانبازي چې کوم ده د لفظونو کومه ګولهباري چې د هغه په یو بل باندې ډېر وخت نه روانه ده او د هغې وجې صرف دا نه دی کنه چې فیصل کریم کونډي چې دغه د پیپلز پارټۍ ګورنر دی او دا د پی ټی آی وزیر اعلی دی نو دې په وجه باندې دوی اختلافات دي نه دا دواړه د یو حلقې ضلعي دي او د دوی تقریبا سیاست چې کوم دی هغه په دغه یو ضلع کې کیږي د هغې وخت نه دوی کوشش کوي د یو بل سیاسي حریف دي نو د یو بل خلاف بیانات به ورکول وخت په وخت باندې او بیا حتی تر دا چې په یو بل باندې وی چې ګورنر به زه په کې پی هاوس باندې بندوم بیا به دا ګورنر به دا وی چې وزیر اعلی خو خپل د عمران خان په وجه باندې راغلی کونسلر هم نشي منتخب کېدلی صوبې معاملات نشي چلولی د شپې یو څه وایي یو ځای کې مافیا نه غواړي بیا د ورځې راشي بدماشي کوي دا مختلف بیانونه به په میډیا باندې راتلل خو دا صرف د دوی چې کوم هغه د خپلې ضلعې سیاست دی او هغه څیز د یو بل سره کوم چې حریف دی دوی هغه څیزونه به نور بیا موږ وکتل چې په ورکینګ ریلیشنشپ کې چې کله مختلف مواقع داسې رالي چې یاره د ګورنر او د وزیر اعلی خپل منځ کې ملاقات وشو بیا به یو بل سره خندا کوله یو بل به ریسپیکټ ورکوو یو بل به عزت ورکوو نو دا په سیاست کې کیږي دای چې کله د یو پرله چې کوم یا پچی هغه بری بل ورځ بیا د بل بری د څه وخت کې د وزیر اعلی بره و کې پی هاوس کې چې د ګورنر کم انکسي و کم ځای ګورنر پاتې کیږي هغې ختمه کړه اوس چې کوم دی نو ګورنر عیني عهدیدار دی اوس په هغې ته خپله استعفا پیش کوي نو په سیاست کې خو دا وي کله یو بره کله بل بره وخت یو شان نه وي. ډیره مهرباني شاید به چې تاسو موږ سره خپلې ګټورې خبرې شریک کړي او یقینا موږ ګورو چې کله په اسمبلی کې اجلاس وي یا څه نو هغې د کمرې وړاندې چې کوم دی نو یو بل سره شرک کوي او بیا د کمرې بندېدو نه بعد چې کوم دی نو د یو بل سره چیس کې لګي ګورو چې زموږ نوی وزیر اعلی راشي چې هغه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هغه به څه کوي آیا هغه چې کوم ذمهواریان علي امین ګنډپور ته حواله شوي هغه به دغه نوې وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه به در سره ورسوي یا نه دا سوال او دغه جواب تاسو باندې پرېږدو کمنټ سیکشن کې راته ضرور خپل کمنټس شیر کړئ دا زموږ نن پروګرام د بل پروګرام پورې مال او زما ټیم درته اجازه د لوی الله پامان.